बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा दिन मक्खी में एक्सेल की मुख्तलिफ डिफरेंट फंक्शन हुई, टेक्स्ट फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, इंफॉर्मेशन फंक्शन, स्टैटिस्टिकल फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन में हुई लगी। ठीक है, फंक्शन उनका उस्तेमा तारीफ करो जो व्हाट इज फंक्शन दिन अलावा बसी लैंग्वेज सी प्लस प्लस के तो उस तारीफ करो कि फंक्शन सतवे लिखी बिया में डिफाइन कुछ व्हाट इज द फंक्शन को द मुसर दल तदवा किस्मा फंक्शन यो तो लिखी बिल्ट इन फंक्शन built in function built in functions कोम दी आगा फंक्शन چې زمون سره په ایکسل کې د اول نه موجود دي ٹھیک ده هغه د څه ویل کیږي built in functions ویل کیږي یعنی فار ایگزامپل sum function تاسو یوز کوئ یا if function تاسو یوز کوئ یا product function موږ یوز کوو that is called built in function یا worksheet function زمون سره تاسو یوز کوئ یا زمون سره user defined function هغه function چې کله user خپل کریټ کړي ایکسل کې د اول نه موجود نه وي موږ خپل کریټ کوو یعنی زموږ ریکوایرمنټ د سی چې هغه ریکوایرمنټس د کورو لپاره دلته یو فکس فنکشن زموږ سره موجود نه دي نو خپل ځان لپاره د خپل ریکوایرمنټس پوره کولو ضرورت پوره کولو لپاره یو فنکشن ډیفاین کوم هغه د څه ویل کیږي یوزر ډیفاین فنکشن ٹھیک ده یوزر ډیفاین فنکشن موږ کریټ کوو په وی بی ای کې ویژوال بیسک اپلیکیشن په وی بی کې به کریټ کوو ویژوال بیسک لپاره بتاو دلته کلیک کې په ډیولپر ټیب باندې مې به چې تاسو کمپیوټر کې ډیولپر ټیب نه وي دلته نه به سلیکټ کې ایکسل اپشنز دا اپشن به سلیکټ کړئ شو ډیولپر ټیب ان دا ریبن دا به سلیکټ وساتئ نو موږ د مخامخ ډیولپر ټیب شو کیږي دې کې بدلته نه سلیکټ کې ویژوال بیسک دلته نو موږ سلیکټ کوو بیا انسرټ یو ماډیول به سلیکټ کړئ ډیټیل مخکې وایو یو ماډیول بدلته نه سلیکټ موږ سٹارټ اخلو کمپلیټ وی بی ای لینګویج دلته نه وایو ټیک ده جست تاسو ته څه ایکسپلین کوم فنکشنز ته ایکسپلین کوم څنګه چې سی کې موږ فنکشن نن سبا وایو کنه تاسو ته په کلاس کې ډیفاین کړو چې واټ از فنکشن فنکشن څنګه اپلای کیږي لاس لیکچر کې موږ ویلو انګریډینټس ته ویل کیږي نو ما ټول فنکشن چې کوم په سی کې اپلای کوو او ټول دلته په ایکسل کې درنه په وی بی کې درنه سپیشل اپلای کوو ٹھیک ده کله چې موږ یو فنکشن کریټ کوو نو له موږ یو کیورډ دلته پبلک ٹھیک ہے بیا بولی کو فنکشن پبلک فنکشن او بیا به د فنکشن نوم لیکو فار ایگزامپل زه یو فنکشن لیکم چې 2 نمبر خپلو کې جمع کړي سو کې سمپل فنکشن د څه لپاره لیکم چې 2 نمبر خپلو کې 8 کې جمع کړي دا غي فنکشن نوم څه والم پلس نوم بوالم ٹھیک دی دا ګوره 8 اخلم نو مې سم فنکشن خپل د موږ درشته کړی دی په دې ما څه واغستو 8 دې کې درنه بیا لیکم دلته 8 او ویریبل به موږ په پیرامیټرز کې پاس کوو کنه دا داسې موجود ټیک دی 8 تاسو بس 8 مې دلته سلیکټ وګوره تاسو په سی لینګویج کې درنه چې کله یو فنکشن ډیکلیئر کوئ ساینټیکس څنګه استعمالوي تاسو داسې لیکئ کنه وایډ ٹھیک دی داسې تاسو لیکئ کنه چې انټیجر سم داسې فنکشن لیکئ کنه لیکئ دلته به سره رقم لیکئ دلته موږ لیکو د دې ډیټا ټایپ چې کوم دی ریټرن ټایپ چې کوم یو اخره کې لیکو دا موږ د کوم یو ویلیو ریټرن کوي ایز اخره کې به سره لیکي ایز انټیجر ٹھیک شو دا موږ د کوم یو ویلیو ریټرن کوي انټیجر ویلیو هغه کې به تاسو سٹارټ کې لیکو انټیجر 8 په سی کې درنه ٹھیک شو او دې کې درنه به سره رقم کوي دې کې درنه به اخره کې لیکي ایز انټیجر وسره پوه شو دې معنی او دا پبلک فنکشن کیورډ دا وسره خامخا راځي ان فنکشن او اخره کې هل دا اخره کې تاسو سیمیکالن لګوي دي کې موږ لیکو ان فنکشن سیمپلی دا څه خبره یعنی هغه کې تاسو دوه بریکټ لګي سٹارټ ٹھیک ده او ان لپاره یو بل بریکټ ته ولګي دا څه لګو کوم کنه په دې کې بریکټ نشته دې کې سٹارټ پبلک فنکشن او اند فنکشن لګوي فنکشن نوم اټ د اند او سٹارټ کې دواړو کې لګوي اوس دلته دې کې پیرامیټر لګو مثلا اپلای کوم یو دوه پیرامیټرز ورکی پاس کوم سنو باندې پیرامیټر پاس کوم چې انټیجر تاسو به څه لیکو کنه انټیجر a کاما یا هم څه لیکو انټیجر b د سم لیکلو کنه یا فلوټ a یا ډبل یا کریکټر دې کې به څنګه لیکو دې کې به ما شرط لیکو په اول به انټیجر نه لیکو اخره کې به لیکو یو ویریبل اخلم a is انټیجر کاما b is انټیجر دې کې به راځي وښه دې معنی
نیکست دا خلک چې موږ سره څه جمع کړي دا ایډ فنکشن به موږ له څه ریټرن کړي چې کوم د فنکشن نوم وي ایډ از ایکوال ټو دې کې دا موږ جواب کې سره کې a پلس b جس دا a پلس a b به ما خپلو کې جمع کوي دلته اوس ګورئ راشي واپس ایکسل ته ایکسل کې سلیکټ کړه دلته زموږ سره دوه ویلیوز دي 3 او 4 دا جمع کوو خپلو کې ایډ اولنی دا سلیکټ کوو بیا 3 جمع څلور سره راځي هماغه سم فنکشن چې کوم کار کوي هغه دا فنکشن هم کوي پوه شوې دې باندې دلته ورته لیکلي چې زیات ویلیوز وي زما سره 15 ویلیوز دي دلته موږ څه سلیکټ کوو کاما او دلته ورته سلیکټ کړه سی ایس انټیجر دلته یو ویلیو سلیکټ کوو پلس دلته اوس سلیکټ کړه به ایرر ورکوي ګوره دې کې به څو ویلیو سلیکټ کوو موږ دې کې به ایټلیسټ 3 ویلیوز موږ سلیکټ کوو درېیمه ویلیو پکې ما سلیکټ کړه نو 3 جمع 15 جمع څلور سره راځي نو څونه ویلیوز چې ورکې تاسو ایډ کول غواړئ هغومره ویلیوز ورکې موږ ایډ کولی د هغې نه زیاتې یا کمې به دا نه ایکسپټ کوي ښه زیات ویلیوز یا کم ویلیوز به دا نه سم فنکشن خو ایکسپټ کي هر څونه هغې کې میکسیمم 30 ویلیوز موږ انټر کولی شو په سم فنکشن کې څونه انټر کولی شو سم او دې فنکشن کې میکسیمم څونه دي 3 ویریبل مې ډیفاین کړي یا 3 آرګومنټس مې ډیفاین کړي دي 3 ویلیوز دې فنکشن ته موږ پاس کولی شو هغه څه کار کوي ګوره دې خو اوس وګوره دا فنکشن کال دی دا بیسیکلی څه شي دی دلته دا فنکشن کال دی کنه مین پروګرام زما څه شي دی ایکسل دی دا مین پروګرام دی زما مین فنکشن دی مین فنکشن کې مې څه کار کړی دی دلته مې ورکې دا ایډ فنکشن کال کو پیرامیټر کې مې ورکې 3 ویریبل پاس کو 5 3 4 دا 5 بس راځي دا ا قیمت بس شي 5 بدل ته راځي ډایرکټ 5 بدل ته راشي دلته بس سټیپ بای دلته 4 3 راځي دلته 4 راځي دلته 3 راځي نو هغه دلته سیم کې 5 4 3 او جواب څه راوړيږي ایډ فنکشن کا اول ته مخامخ موږ د انسر ډسپلی شي فنکشن وی شو ماغه کنسپټ دی بیسیک کنسپټ زموږ سره ماغه وي اف فنکشن خو تاسو ویلې دي کنه په سی کې درنه ځکه مې تاسو سٹارټ کړی سی کې خو اف فنکشن ویلې دي فار لوپ ویلې دي کوم هغه لوپ هم استعمالو چې فار لوپ څنګه استعمالو اف کنډیشن څنګه استعمالو ٹھیک ده اوس دې خو ګوره دلته څه لیکم the name لیکم student name دلته د هغې مارکس او دلته څه لیکم ګریډ دې ماته ډسپلی کېږي چې د ټوټل نمبرې څونه دي په هغې بیا پرسنټیج دې ماته ډسپلی کېږي پرسنټیج او هغې سره سره دې ماته څه ډسپلی کېږي ګریډ دې ورسره هم ډسپلی کېږي د پرسنټیج لپاره به اول فارمول جوړ کړو څه لپاره د پرسنټیج لپاره وګورئ دې خوا دا فنکشن په خپل ځای پرېږدئ یا یو نیو ماډیول واخلئ دلته نه انزرټ کې نیو ماډیول هم صحیح ده ټیک ده او که نیو ماډیول نه اخلئ دې ته انزرټ ماډیول دویم ماډیول ماته وکړم دا ریموভ کوم او په یو ماډیول کې کوم ټیک ده دلته نه سلیکټ کوم بیا بل فنکشن لیکم پبلیک فنکشن ٹھیک ده پرسنټیج سنو پی آر پورا ورکړئ پرسنټیج ٹھیک ده پرسنټیج کې ما سره څه سلیکټ کیږي د مارکس په بیس باندې بکو کنه د دې کې بدلنه نه زولي کوم مارکس ایس یا ام ایس مارکس انټیجر وی کړه ٹھیک ده پرسنټیج کې خو مې به ډیویژن هم راځي ډبل به پکې ولیکو څه به ولیکو فلوټ ویلیوز به ولیکو مارکس ایس ډبل او دا موږ څه ریټرن کوي ویلیو به ډبل دا د فنکشن ریټرن ټایپ او دا د ویریبل ډیټا ټایپ چې ویریبل به کوم یو ټایپ وي د ډبل ټایپ وي اوس دلته زه لیکم پرسنټیج کې دننه زه لیکم اوس ګوره پرسنټیج به ما سره څه برابر وي پرسنټیج به ما سره برابر وي مساوي مارکس of 10 marks multiply by 100 divided by total څونه دي سپوز زما سره شپږ سبجیکټ دي ټوټل مارکس څونه شو شپږ سو هغه پرسنټیج فارمول بدلته ودی پرسنټیج چې کوم نو دلته لیکلي وي پرسنټیج هغه نوم بدلته یوز کوي ټیک ده یا به بل یو ویریبل ډیفاین کوي marks multiplied by 100 divided by total marks دا زما سره څه شي شو پرسنټیج شو ګوره پرسنټیج کار کوي ګوره چې دلته اپلای کو زما سره نوم دی خلیل مارکس څونه دي 450 پرسنټیج به څنګه کیلکولیټ کوو ولیکو از ایکوال ټو پرسنټیج خپل راځي وسر کو نه د پرسنټیج لپاره اول نه فارمول نه وکړه اوس موږ راځي دا مارکس ورکه سلیکټ کیو ډایرکټ پتا سره स्पेलिंग में गलत लिखी एन में ब्रेक है ठीक दोस्त है
डायरेक्ट 100% मार्क्स माते शो के 75% मार्क्स माते सिर्फ परसेंटेज वाली इज इक्वल टू परसेंटेज नहीं के यो दर फार्मूला लिखल दी जैसे कम देखे पकार रियल तो लिखे इज इक्वल टू परसेंटेज وما عشان यूजर डिफाइन फंक्शन मती जुड़ेगी दलता ने अप्लाई कवरे शे राशि दलता फार्मूला था दलता सरे के दे देगी मोर फंक्शंस या दे दे इंसर्ट फंक्शन माने क्लिक के दी के सरे के दलता यूजर डिफाइन स्टावर की गुना मा कमी फंक्शन डिफाइन कियो में परसेंटेज डिफाइन कियो में एड डिफाइन कियो दलता सरे का परसेंटेज एंड सरे ओके दी की परसेंटेज की वेरिएबल पास की किसने माने दी मार्क्स मालूम माने मार्क्स वर्क सेलेक्ट कर एंड सेलेक्ट कर डायरेक्ट परसेंटेज कैलकुलेट की गुना क्वेश्चन दी मारी उमना आसान ग्रेड को परसेंटेज माने डिपेंड की हो कदी को हम से अप्लाई को इफ कंडीशन पे अप्लाई को तासो बसी की वीडियो का से तरीका हुआ if percentage is greater than or equal to 90 then grade is A plus या A if percentage is greater than or equal to 70 उमदा का खबर है बदलते हैं इफ कंडीशन के लिए यो बदलते हैं एक्सेल के फियो दी देखी गोरे वीडियो वाला पब्लिक ग्रेड द ग्रेड लपاره ما سره فنکشن تخپل نشته راځه کنه زه به د کریټ کوم ग्रेड پدې کې ما سره څه پاس کیږي परसेंटेज ها او फंक्शन دلته نوم څه ورکم ग्रेड्स या ग्रेड दूंगा तो ठीक है ग्रेड की हमारे से पसंद माने ग्रेड डिपेंड की परसेंटेज माने का वेरिएबल में सब आगा सुपी यार ठीक है और फगुरा द ग्रेड डेटा टाइप बसी एज सबवी ग्रेड फॉर्मेट स्ट्रिंग रिटर्न की सब रिटर्न की ग्रेड फॉर्मेट स्ट्रिंग रिटर्न की और दी की तरह ना बस कम यो वैल्यू पास कोमा परसेंटेज माने डिपेंड की ब्रैकेट के बहुत कैसे सेलेक्ट करूं परसेंटेज में सेलेक्ट करूं तो परसेंटेज इज परसेंटेज को दगा वी करना डबल बड़ी फ्लोट बड़ी परसेंटेज में सरा जी डबल रहा जो स्ट्रिंग ग्रेड हमारा से रिटर्न की ए रिटर्न की बी रिटर्न की सी मैसेजेस बराबर रिटर्न की दागे दवा जाने सब आगा स्ट्रिंग में वाला और जल्द तक बोले द कैरेक्टर या स्ट्रिंग बोलता है जरी कम इफ ठीक था वेरिएबल में मिसा गस्ती या देख ब्रैकेट स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है सी की बता सो ब्रैकेट स्टार्ट करो ठीक है इफ परसेंटेज इज ग्रेटर और इक्वल टू द 80 बराबर है ठीक है देन वसर वलिकुम का मैनुअल सब लिखो सर देन एंटर बके आखिर की बसरा जी एंड एफ पर आजी खा हमेशा साथ पे आखिर के बसरा जी शुदा एफ फंक्शन स्टार्ट शुदा एंड दा पब्लिक फंक्शन स्टार्ट शु होदा एंड शुदा एफ कंडीशन स्टार्ट शु होदा एंड शु दल दजली कम माता मैसेज डिस्प्ले की मैसेज में पसे की सेव कम पर ग्रेड इज इक्वल टू माता मकाम से डिस्प्ले के ए प्लस ठीक है बया दोबारा लिखम एल्स एफ सिमिलर के एल्स एफ और लिखम परसेंटेज इज ग्रेटर और इक्वल टू 7 और या बराबर भी देन ठीक है एंटर के फुल कन्वर्ट ग्रेड इज इक्वल टू क्या ए शुगा यो ए प्लस शो है मेरा पास बी राजी वासी कंट्रोल वी ठीक है और ये खबर है दमा सर बशे 60 बराजी करे परसेंटेज इज ग्रेटर और इक्वल टू 60 और सब राजी ग्रेड बी इज ग्रेटर और इक्वल टू 50 और सब राजी सी यो ए प्लस ठीक है और आखिर के वसरा वाली एल्स बराबर करा एल्स हम कैसे डिस्प्ले की ग्रेड इज इक्वल टू फेल बस आखिर के वसरा डिस्प्ले की एफ मतलब फेल ठीक है ना को कैपिटल में आखिर रखा खबर ठीक है परसेंटेज चलता प्रॉपर फॉर्मेट को रातोल को कैपिटल शो है यो कैपिटल के ऑटोमेटिकली वाला कन्वर्ट की गई सिंटैक्स इसी पे शांति नहीं जितना यो की कैपिटल वाक्य यो स्मॉल ये फल ऑटोमेटिकली स्मॉल कैपिटल की एडजस्टमेंट फल है उधर द सिंपली लिखम एफ कंडीशन में लिखे ग्रेड लिखो ग्रेड दी लिखो और उधर सेलेक्ट बस दा सेम ग्रेड दी एक जाते और सेवा भी आती है फीसदीना यानी मार्क्स से राशि या बस राजी ए प्लस राजी दलदा दाऊ सर मार्क्स दो राजी सर राजी ए कम यो ग्रेड सी फेल 37% मार्क्स यो फेल तो क्वेश्चन लरे पर देखी
دا طریقه سره پر د یوزر ډیفاینډ فنکشن چې تاسو هر رقم فنکشن پکار وي تاسو کولای شئ چې د وی بي کې درنه هغه کریټ تاسو اساینمنت شو چې if percentage یا marks is done ٹھیک ده 200 یا 500 یا percentage is 50 the message the display شي pass else بس else fail یو کنډیشن دی بل بتا سو اپلای کې ها بل بتا سو اپلای کې یو فنکشن به کریټ کړل تا چې چا فی دلته ګوره زموږ سره سټوډنټ فی دلته نوم دی دلته فی دی او دلته هغه سره ډیسکاونټ دی تو دلته هغه پرسنټیج دی ٹھیک ده زم چې دلته ماته میسج ډیسپلی شي میسج نه ویلیو درته ډیسپلی شي بیس آن پرسنټیج اف دلته دی ولګي چې اف ته چا پرسنټیج نه وی نو هغه د 10% تخفیف وي یا 15 یا 10% تخفیف او چې چا اتیاوي نو هغه د 10% تخفیف وي نو هغه صرف هغه ویلیو په یا په فیس نه کیلکولیټ کې او یا 10% هم ډیسپلی کې او به کې کومه وی کوم ده وی کوم ده زم چې چا پرسنټیج سونه وي پرسنټیج د چا 90% وي هغه ته 20% ډیسکاونټ ټیک د چې 10% وي یا 80% وي هغه ته 10% ډیسکاونټ یا پرسنټیج د موږ ډیسپلی شي چې د فیس کې ډیسکاونټ سونه دي ډیسکاونټ سونه او د ډیسکاونټډ فیس راځي ډیسکاونټډ فیس راځي اول به جدا کالم کې وګورئ به ته یو کالم کو ٹھیک ده موږ دا اپلای کړو په نارمل ایکسل کې درته اوس اپلای کو په یوزر ډیفاینډ فنکشن کې اوس ګورئ دی خو اول اپلای کو ګور اول بل سره کوم په دې کې دوه ویریبل دا فنکشن مو شو بل یو فنکشن ډیفاین کوم پبلک فنکشن سنو ولم ډیسکاونټ فنکشن لمنوم څور کو ډیسکاونټ از دا خو ویلیو ماته سکی ریټرن کړي ډبل مطلب هغه فلوټ ویلیو تاسو سره راځي ٹھیک شو فنکشن کریټ شو اوس دې کې دنه بس سلیکټ کوم اول به سلیکټ کوم ورکی فی د سټوډنټ بس سلیکټ کوم اول به ورکی سلیکټ کوم فی اس بلکې انټیجر هم کولای شي ډبل هم کولای شي ټیک دې خبره ده فی اس ډبل او بل سلیکټ کوم سبا سلیکټ کوم ورکی پرسنټیج اس دا به خامخا ډبل کې خلک نه یا ایرر ورکی دغه چلته اشاریه موجود دي چې کوی ایریاش پوینټس نه دا غي دا وځي اوس ګوره دی خو ایرر مې به چې نمبر کې خو بیا ایگزیکټ ویلیو بیا نه اخلي پوینټس کو بکی نه ایکسپټ کوي نو به ته ډیسپلی کوي دې کې لیکم چې ډیسکاونټ بلکې اف کنډیشن ولګاو کړئ چې اف پرسنټیج از ګریټر اور ایکوال ټو 90 دا څه برابر وي د 90 دین وسره لیکي دین څه کار وکړي ډیسکاونټ کې به نو ته میسج ډیسپلی شي څه به ډیسپلی شي څه مطلب ویلیو به د څه ډیسپلی کیږي د فی 16% 10 20 دا 20 multiply by divided by 100 multiply by 20 divided by 100 دا موږ ته فی شل فیصد او تاسو تمام چې د هر یو شي فیصدي وباسه تاسو یو ویلیو 2000 روپۍ دي تاسو چې د 10% راته وباسه نو ضرب لاس تقسیم سل خپل به د هغې سره وځي 10% د هغې څونه دی به راوځي تا ته د 1000 روپۍ دي سر تا ته چې د دې 50% راوباسه یا 60% راوباسه نو ضرب شل multiply by 20 divided by 100 divided by 100 وسره کوي بیا د لیکم else if when condition وسره کوم percentage is greater or equal to 80 then بیا څه کوه discount دلته سپیلنګ غلط وکړي is equal to fee multiply by 10 divided by 100 ٹھیک ہے اخیرہ کې وایي چې else discount is equal to 0 discount د څه برابر دی 0 د اخیری د موږ سره discount بیا نشته لاس خو شی په دې مګوره کو پرسنټیج 90 برابر وي د فی شل فیصد څه شي فی شل فیصد دلته کې کمنټس هم پاس کولای شي سوال کې پاس کولای شي کمنټس په سره کوم لیکي دلته کمنټس لیکم چې دې کې لیکم چې 20% دې
دلته څه لیکم اول به دا ډیش واچوي دا ښکاري تاسو ته او 20% ښکاري تاسو چې دا ته اخوا کې بیا صحیح سټیټ بیا به ایرر ورکړي ټیک ده تاسو بل څه لیکئ apostrophe comma مزه دي کې دا کوم شي بس کې بتاو کمنټ سره کوم لیکل ول دا ډبل ډیش یا غستریکو سلیش کوم ٹھیک ته 20% دلته زری کوم چې 16% 10% تو 10% دلته ورته څه واچو دا دلته مو څه څه تو شو دي باندې یو 20 دا اوس کمنټس دی 20% ډیسکاونټ څنګه وځيو نو دې ګران کې چې سره څه لیکي کمپایلر نه ریټي باغې ایرر نه ورکړي په دې نه بغیر مو لیکل ډایرکټ به ایرر ورکړي اوس ګورې زما سره سټوډنټ فیسونه دي 3000 ٹھیک ده پرسنټیج د سټوډنټ څونه راځي دي 92 راځي دلته پرسنټیج څونه راځي دي 82 راځي فیسو ما غدري زره ٹھیک ده دلته پرسنټیج څونه راځي دي راتیاو نه کم راځي 70 راځي او فیسو ما 3000 ګورو ډیسکاونټ موږ سره کم ډیسپلی کیږي از ایکوال ټو سنو باندې د لاندې راځي کنه خپل ډیسکاونټ کې باول څه سره کې فی دوه ویریبل په کې پاس کړی یو فی پاس کړی یو می پرسنټیج نو دوه پیرامیټر د پاس کړی یو بدا اینڈ اف مینه دې کړی میسج یې ماته راکړو چې اف دلته اینڈ به کې څو لګو اخر کې څنګه چې تاسو نو سیمکار پاتې ویره درکې پر درکې نو ما اخر کې بریکټ کلوز کې کړه نو څه چیک کا دلته څونه دي شپږ کنټرول डी کې وګوره دې نه اپلای کول شي انسرټ فنکشن کوم یو فنکشن یوزر ډیفاین او دلته نه کوم یو فنکشن کریټ ډیسکاونټ کوم سلیکټ اپلای اوکې دو ویریبل دي ستاره یو فی انټر کې یو به پرسنټیج انټر کې دا اول به سلیکټ فی اولنې به فی راځي ٹھیک ده دویم به سلیکټ کوو دویم به پرسنټیج سره څونه ډیسپلی کیږي 82 دغه نمبر دوات یا 10% څونه راځي 300 او په 99 نه وو دا 10% څونه راځي چې دا 99 وو نمبر وي 90% نه داغه پرسنټیج ډیسکاونټ څونه دی 600 چې چا کم دی داغه ډیسکاونټ څونه دی 300 او چې چا اتیاو نام کم دی داغه ډیسکاونټ باندې وي ته مخامخ 0 ډیسپلی کیږي نو ډیسکاونټډ فی به سره راځي چې دی په ټوټل فی څونه ورکړي ټیک ده از ایکوال ټو ماینس मतलब सिंपली द टोटल फी ने मासा माइनस का डिस्काउंट से माइनस का یعنی د سر شپږ سو روپۍ تخفیف شوی دی د بسونه فیس ورکړي سړي 300 د سر 300 تخفیف شوی دی 200 ورکړي د سر تخفیف نه شوی دی خپل فیس 3000 ورکړي وښه دی معنی نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې فایل یا مخکې بقي خیر د مونږ هم وایو چې چا ټول نه جی کې نمرې ټول نه هاي پرسنټیج وي هغه ته څونه راشي 3% راشي یا 4% راشي په دې حساب به موږ پرفارم دا ډیسکاونټډ فی لپاره یو فنکشن جوړوم چې دا مخه د دې لپاره یو فنکشن جوړوم د ډیسکاونټډ فی لپاره ٹھیک ده او بیا دا په یو فنکشن کې دنه کوم په داس دې شو په دې بکې پرسنټیج دی خو وګوره لیکمه دا دې کړه دا بسره دلته یو جدا فنکشن دا غي لپاره اخلم ډیسکاونټډ فی لپاره پبلک فنکشن ډیسکاونټډ ورکوډ نو مخاله هم صحیح ده دې کې ما د څه سلیکټ کیږي اول به فی سلیکټ کوم ٹھیک ده او دې کې انټیجر واله انټیجر کا او بل ورکې څه سلیکټ کوم ډیسکاونټ به سلیکټ کوم ډیسکاونټ به ماینس کوم نه ډیسکاونټ اس هغه اصل کې ډبل دی دې کې ډبل انټیجر واله پوینټس کې خاصه نه راځي ٹھیک شو نو دلته څه ولیکئ دلته د سمپلی ولیکئ چې ډیسکاونټډ فی کې موږ سره راځي تاسو ایکسل کې اوس وکړئ ټوټل فی سلیکټ کو ماینس ډیسکاونټ بس صرف منفي فارموله ده منفي ولیکئ او سلیکټ کړئ سړي کوم ځای ایکوال ټو ډیسکاونټډ فی دی رالو کړه ډیسکاونټډ فی دې سلیکټ کړئ ټوټل فی کاما
سلیری سو راځي کو نه راځي زم چیرې دا فنکشن یوز نه کوم دا ډیسکاونټډ فی والا دا د مال یو کې ډایرکټ د ځوال انسر د ماته په یو سل کې راځي دا ځوال انسر د ماته په یو سل کې ډسپلی کیږي دا غیر لپاره موږ څه سلیکټ کوو دلته ګورئ دې کې به سلیکټ کوو دا فنکشن خو خپل ځای دی دا نه یوز کوم ټیک ده هم دې کې دا نه استعمالوم د یو طریقه خدا چې تاسو دا طریقه استعمال کړئ زه سوري کوم فی ټوټل فیس ډیسکاونټ د دې برابر دا ډیسکاونټ دی کنه د ټوټل فیس نه دا ماینس کو ټوټل فیس ماینس دا فارمول دی نه ماینس ډایرکټ اپلای شو کنه دا سیم کولای شي کنه ټوټل فی ماینس ډیسکاونټ ډیسکاونټ دا فارموله ده کنه فارموله به بس منفي ده ٹھیک ده او دلته بس راځي فی وته خپل ځای باندې شو کوو و زیرو مشو کو ټوټل فیس وته شو کوو نو دلته چک کې ایکسل تراشه او دلته ګورئ څه ډسپلی کیږي ډایرکټ سری سو خی کو نه خی فښوي دا اوس ختم کو ډیسکاونټډ فی دا فارموله اوس غلطه اپلای کیږي دا خو سری سو ماینس کیږي دی اوس موږ دا شو کې چې څونه ډیسکاونټ شوی دی اوس موږ څه شو کوي څونه ډیسکاونټ شپږ سو ته ډیسکاونټ اخلي په دې طریقه هم کولای شي ټیک ده یو طریقه دا خدا اول دغه به زیرو خو تاسو ته درې زره دی اوس هغه سره ډیسکاونټ نه دی شوی دا زیرو ډیسکاونټ به نه د سر شپږ سو ډیسکاونټ شوی د سر 300 کم فیس دی دا یو فنکشن اوس د دواړو کار کوي ډیسکاونټ والی موږ ټوټل فیس چې دی بسونه ورکړي نو اتوماتیکلی موږ ته شو کوي چې چاته څونه ډیسکاونټ شوی پښې دی مری دا شان دی ګوره دا موږ په کې ډیر اپشن نه دی ویني دا تاسو وخت ډیټیل سره نه دا دا طریقې نه اپلای کوي کنټرول زد کې خپل ځای مې کړل کنه اوس دې خو ګوره زه اپلای کوم دلته یو ویریبل څه خلم دلته ویریبل به تاسو په سی کې څنګه راغستو انټیجر ما غسته کړه یا ډیسکاونټ لپاره ځاخله به سم غسو دی دا ویریبل به سی کار نه ولګو دلته بس طریقې دلته بلکې डी اس ډبل डी اس ډبل خو دلته بهتر سره چې موږ سره سولې کو ډیم به سره خامخالي ټیک دلته سره ډیم مسلې دي ډیم یا پبلک خو په حال ډایمنشن دا ډیم به سره نه لیکو چې کلم ویریبل ډیکلیئر کوو څه طریقه ده اول بولی کو ډیم بیا به ډی واخلو بیا به اس انټیجر سلیکټ کو چې کوم اخلي ډبل اخلي انټیجر اخلي دې کې دغه طریقه ده څنګه پکې شته دې ډی کې درنه دا سٹور کوم څه کې درنه سٹور کوم د ډیسکاونټ د قیمت پسې کې سٹور کوم په ډی کې څه کې به سٹور کوم دا ماته ډی ماته څه شو کی ډیسکاونټ خدا فنکشن به اوسې ویلیو نه درکې ٹھیک ہے سوال جو موږ ډسپلی کوي ایرر نو ورکړي دا چې فارمول کې غلطي نشته ډی دی بره ډیفاین کړی خو ویلیو ماته نشو کیږي چې ما ورکړي سی اوټ نه لیکلي څنګه چې تاسو سی کې وایي موږ ورکړي سی اوټ سټیټمنټ موږ ډیسکاونټ ته ویلیو ورکړي دا نه اوس هم دا ګور انسر کوي ډیسکاونټ از ایکوال ټو डी د دې انسر چې دی ما سره پسې کې سٹور شو په डी کې او سی اوټ डी دا شو وما شان دي کنه دي د دې انسر ما سره څه کې سٹور کا په डी کې او سی اوټ یو ډیسکاونټ از ایکوال ټو डी دا څه ولې کې ډیسکاونټ از ایکوال ټو اوس چک تا ډیسکاونټ خې کو نه خې زه چې ټوټل فیس نه ماینس کوم نو ماینس والا فارموله دی کې به اپلای کوم دا فارموله په خپل دی دا بس ټوټل فیس څه ماینس کا ډیسکاونټ یې ماینس کا ټوټل فیس څه ماینس کا ډیسکاونټ یې ماینس ټوټل فیس څه ماینس کا تو زیرو وی کورس ونه چې د ډیسکاونټ یې ماینس اوس چک اټ اوس په موږ څه کوي سلیری ساوي سو د څه ویلیو ورکې تاسو پاس کول غواړئ هغه به موږ ته ډسپلی کوي پښې دې مری next lecture کې موږ وایو چې how we can use worksheet for functions in VBA.